بس یو نقول اختلاف دی کوچنی غونډه وره خبر الله ا کوچنی اختلاف څه دی ادا دی چې د حرم د مکی خو د ټول علماء په اتفاق چې ښکار بنه کې کو جزا ورکړي حرام دی او غیا بنه پرې کې پوری کې پرې حرام دی بدل دی ورکړي او په حرم د مدینه کې ائمه ثلاثه د دې حکم د حرم د مکی دی ښکار پکې حرام دی بوټي پرې کول پکې حرام او امام ابو حنیفه سے وایي چې نه ښکار کول مکروه تنزیهی دی خلاف الاولا حرام نه دی بوټي پرې کول مکروه تنزیهی دی خلاف الاولا حرام نه دی وایي او په دې کې ګورې موږ سره ملګری دي چې حرم د مدینه کې ښکارو کنو جزا نشته نه پېښه په خبره په جزا کې موږ سره ملګری جزا نشته خو لیکن یو مسله کې مخالف دي ښکار بوټي پرې کول عندهم حرام لکه حرم د مکه کې چې حرام دي او زمون پر حرام نه دي څه کېږي لکه خلاف الاولا د خپل دلایل د ټول مناظره په بیا ساتي نبی رسول الله اي وجتاسو قال اذا جئتم الى احد تبع فكلوا من ثمره هغه میوه خورئ او که میوه پکې نه ونه فكلوا من عذابه خاردار او په خپل کې خو میوه نه راکړي نه پدېشتا او خاردار کو حضور کری نه او یو خره یا وش دیم دلیل یا ابا عمر ما فعل النغير بلبل خاري تاسو نه تاسو باندې څه نه دریم زید بن ارقم براشي حدیث وی ما په وادي العقیق اختیار کو وادي العقیق د مدینه است دا ما دلایل او کله کې کوم دې کې معنا راغلی دا چې ونه مبرې کوي کار مکوي مستق ته هغه دلایل ته کوم دې ته هغه نه جواز معلومو دینا کراهیت تدبیر معلومو چې زینت بحالي اکسیجن پکې برابرۍ ډول دالي وي وی کې په خبره نو دین په خلاف الاولا ولا کله جواز ما درې دلیل درکوي تو سر په دې محترم على حرم دامنا وأمر ببناء المسجد فقال يا بني النجار سامنوني يعني بايعوني بالثمن لا نطلب ثمنه قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله إلا من الله أمر بالقبور المشركين بنوا بشد ثم بالقريب فسوية للنخل فقطع فسقوا النخل قبلة المسجد امام بخاری دا معلومه چې دا نخل کوي کوي هغه پرې کوي ویګه یې اختلاف نشته لیکن مولانا چې یو بل معلومه ما وی دا اوار کې نو دې کې بدا سی بوټي مو دي نخلونه دی ویخونو کې کېږي یا هغه بدوی نه کړل کوم دې کې یو باندې خپل بوټي درغونې کې کنه دا کې پرې کول پکې راځل کړه او په دې درود په دې یو دا اور خبر دا عیر دا نحو په حرم کې دا ولې وګڼي بار دي ها حکومت حنبلي دی نابوی د حرم د مدینه په حدودات باندې بولونه لګي نو په دې ضرورت نشته ولې په لګولې په کوم مدینه په کوم طرف راځي نو البته کې یو دروازه جوړه کړې ده او باندې کې لیکلي چې د مدینه حرم شروع شو بلبته شاه اروما محترمه ده ما بين عاير غير مطلق عاير الى كذا الثور دي وصور فما كثير يولد ها وما ويلو چې بدعت بارض جنا ده او الكرير ده جنا ده في ارض السنه ده او بدعت مقابل ده سنت ده ها او ثاني ده چا غلام کو دا غنه ده ها ومنذ ما تحكم بقرية بالذهاب إلى قرية بالهجرة إلى قرية تأكل القرى بنور بغالب كم صاروا كبرشي وغري بغالب شي كنا بطول بغلبة كي يعني دين لدي خلق بطول غلبة كي يقولون خلق يسرب دي
بروزن مسجد خاص وشرطنا وهي المدينة تنفي الناس منافقين دي كما ينفي الكير خبث الحديد كل شيء ځان ختم شي چې اوس په اور کې واچو ځان ختم یری شو ختم د قرانګي دا ګنده خلک بس مودې دا به دي تخصیبا او چې څوک من ګناګاری نه دي ګنا نه به پاک کی خو چې په خبره د مدینه په اونو خاصه مایلو چې اهل مدینه څوک دي دا یمن نه راځي مخکې مو د ابن قیلوی بیا دوه قوم یو ته او بل ته حاضر کړي دا د مدینه خلک او مولانا چې تاسو ته مدار ویلو چې د رسول الله مبارک نیا سلمان د مدینه د نجار یا چې دکتور په اشاره وابا مرتوی کوي بکر نمونه دي ها دا خپل نوم مدینه النبی له اوس بوت یثرب نه وفا الوفا کیشتا چې کچا یثرب او لفظ لبوی مدینه منوره مدینه منوره نو ویله وفا نه بخلاصيږي وای اسلام نو سمبال شاعران یثرب استعمال دا باندې استعمال اثر خط وش مدینه النبی شابه دې وقال هذه وابا ابو العباسين مدينه ودريد مدينه منوره به قال حدثنا عبد الله بن زبير قال اخبرنا مالك بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه كان يقول لو رايت الزبات ما اريد لك مدينه کی تسريگي ما زعته بين شعر لا تحر نهي ونقرا يعني خدع لك في تسريگي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لابتها حرام باب من تاخذ استنباطه من رغب عن المدينة وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينة تتركون مدينة على خير ما كانت فحال كون د مدینه کې کائن به په بهتر د هغه حالت د مخ کې نوا ډوړې پکې یو بو پکې وی او ابو هوا خشتله او بیا هم تاسو هجرتونه کوي دا کله دا قرب د قیامت قیامت نه ارسبي مدينه کې خلق بتلات لا يغشاها الا العوافي نبرازي مدينه ته مگر عوافي حشرات حيوانات دا براشي يريد عوافي الطير والسباع او اخر اغصو يحشروا شراب شي مدينه منوره تدور اعيان بي ګړو کېلو سرور لبرازي ګوري د مزینینا اراده مدینه وکي يعني عقاد شغي بوي پکړو کېلو نو کراشي مدینه تدیب اومنا مدینه وحشا خالي وحوشا حتى اذا بلغ ثنيه الوداع تدور اعيان نورتيږي قیامت براشي قر على وجوههما دا د قرب د قیامت بالکل هغه مدینه کې سور کرنی خالی شام میدان خلک ته وځي تاسو کوی په خبره یعنی خلاصه دا ده چې اهلی مدینه هغه زمانہ کې وب کافر دي قیامت کې راځي په چا راځي چې الله نه پیژني نو ګور مدینه کې داخله کوي دی الله دا به وځي دا بشاره پاتې حیوانات په کې مدافعت وځي والبذيجة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن نرادي ويقوم يبصون وخان بزغلبي كده كده بزغلبي ويتحملون بأهليهم ومن أطاعوا في غلامان دي يمن تبذي خلق لار الهجرة اللي او مدينة كده خير لهم لو كانوا يعلمون روڑای مشتا و بمشتا و روان قدا و عبادت مشتا پیغمبر گوان دمنو ولی تیزی وتفتح الشام فياتي قوم يبصون من دبوي صارب الغلبي ويتحملون قرب اهل قلومنا تام في غلامان دي او مدينه ولا بهتري كدوي کويږي ديرو خلق شام ته هجرت وکړو فتبشيرا فياتي قوم يبصون دلته دار الخلافه منتقل علي دې قول لا يبصون من دبوي ويتحملون باهلهم وطاعون مدينه خير لهم لو كانوا يعلمون ابو الايمان يعرض الى المدينه فبه قال حدثنا ابراهيم المنذر قال حدثنا ابن عياض قال حدثنا عبد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد بن عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الايمان ليعرض له به مدينه كما تعرض الحيه الى شرها ما تشن سوري ترى مرادنا اهل الايمان او ایمان نور دنیا کې بشیر کی مدینه ته مسلمان راوړل شي او تجوید ما سره ورته یا کنه ما کوي ما مار کې د سوري نوزي روزي یریږي چې سوري لمنډو کوم نه دي ولې دې د خلکو نه یریږي دا نو ایمان خو شوه رو دی چې دې په منډه باندې نه باري دې سړي مار کې سوري نو دي نو خلک یریږي
ایمان نه خلق یریدل څوک نه ورته ایمان نه خلق یریدل څوک ته ایمان غریب ټیک څه خبره څوک نه ځکه ورته او بیا چې سوري تا نه نوځي یا ساته مار دا حیوانات ولوي بل مار دا خاصیت دی چې دې په سوره کې صرف دا خپل وردن نه کیږي دا خپل صرف خپل نو دې د لکه نه اونې سړي په پریشي پروبه بس او چې سوره کې نه نواته غیب شو چې خپل بیا نه کیږي دا څنګه مولانا سره د ایمان چې یو ځل مدینه ته راځي او درې سره مال نه خلق یا راځي او چې مال دینو په خوشالي کنه په ایمان خورېدو وخت کې خلق متنفر او چې کوم اخر شي بیا ورو خلق زړه کار نه کوي خلق په نفرت کوي د وجوهات دي دو ضرب دې لا يكيد اهل المدينه اسكين بجور لك سازش اهل مدینه یو قص مگر ویلی بشي کبا ينمع الملح بالماء لکه مال به په بو کې ویل کېږي شابه خلاګانې قال جوړه ځاپه یو خلاګاو د مدینه قال هل ترون ما ارى الذي ارى اني لا ارى مواقع الفتر خلال بيوتكم مواقع القدر يا دي کنه في دغه ولا صواحب الحجرات راځي خدیجه به قال ياتي الدجال ومحرم عليه داخل في درود مدينه نازل في بعض قرات بكتا لمدينه تنزيل فيقول له يوم اذن يوصلي تو حالت قدر روایت کې نشته احاديث مرفوعه کې نشته هو خير الناس او من خير الناس فيقول اشهد انك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول دجال ارايت قتلت هذا ثم احييته انت يكون بالامر اغيبنا فيقتل ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت قد اشد بصيره مني اليوم وما تفكر لكن ولي دغه مثلا دربندي ورځ عمر شوی نه المتایرا تذکر اخلا تو اس کو حد تک کم دے گئے يقول دجال اقتلوا ولا يسند دوبارہ پہ دربندی میں نشي شابه دے عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد الا سيأتيه الدجال فما عندك الدجال الا مكة والمدينة ليس من قابلنا قبر الا عليه فيوم لا رب من مگر فرنتي وصافي يحرزنا يا وزلزال في مدينة منورة في اهل البلد الذليل ويقول الله كل كافر منافق موت الدجال قال قالنا المدينة في الخبر وبه قال حدثنا عمرو بن عباد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن منقدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله غريب محكوم تبعوا فقال اكلني ما تر بيعك قال وقع هغه دا مطلب چې ګیندام پشان لګړو چې رولا ورته وشي قال او شي فتحا لو واپس کافر کېږي دا د سړیو باندې څنګه ورپسې شکم لیکن فاباد انکار او چې دا څه به کېږي فقال المدن بتغلى الايمان بريق وضغطه فقال المدينه كالكيسر في خبثها وتصح الطيبات كم فاتها جنان فاتوي بیماری تکلیفات ما مخرجتا وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة علي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت له ثابت رضي الله تعالى عنه يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى احد رجعنا من اصحابه جرى بعد كان واقص في المنافقين والملائكه وبيكنا فقال فرقة نقتلهم وقال فرقة لا نقتلهم مسلمان دي نازل في فمالكم في المنافقين فئتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحليب فكر مكره المنافقين بختمه جواب مشابه باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه رسول الله مبارک مدینه ته دعا کړی دا شابه اللهم اجعل بالمدينه ضعف ما جعلت بمكه من البركه مالک ته په دې د مون برکت تقریبا مون د چل دي او ائمه وکنا
مراد د برکت نه دنیاوي برکات دي. تابعه عثمان بن عمر عن يونس هذا شاب متابع دي هذا جرير شابته جعفر والا جی جعفر قسم منصرف نه څه دی وایي باندې څه پکې نشته نه مراد هم دغه دی څه ته ویل کېږي دا څه شی دی لکه هغه مزید نه پس شی راځي هغه چې ثلاثي مجرد وي یا مزید ماضی بنو علی برابر دا برابر دی ها لیکن نشته بس ماضی د ثلاثي مجرد کې راځي لیکن نشته یا نشته پکې یا کنه او مضارعات اته پکې شته ها ورسې وې ته کې سره موږ جمع یو ماضي د اسلام ته وته ماضي بغیر منصرف کړه راځي یو حرف د حروف عشان نه پکې راشي والنفع ذات دي ها پر کوشش وکړه ومن ما حسن ايضا قال اخبرنا كذلك عمر بن ابي عن ابن عمر قال رضي عن يقول نقول في المسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن انا اقول ولا اعلم فقالوا رسول الله حسن رسول الله يحيى عن ابن ابي عمر قال تدريب اخبرهم بالعمل بدل دماغ کې بعد متعلقات نه دي او یا حب د مدینه قید وسره لگاو ها او دې کې تفصیل ویلې ده او چې ځان په څه څه وجه ده ها الګا په ظاهر محمول کړه تاسو په خدای والی جنت کې وکړه راته جوړه ولا حوض کوثر نه جسمانی تیرا بدل کېږي دي روحاني ها یا دا مزه والی حوض کوثر په غاړه کېږي ها عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت لما قدم جراد النبي عليه السلام مدينة وحكى أبو بكر البيمار كتب بلال وبلال فقال أبو بكر إذا أخذت الأمة يقول كل امرئ مصبح ذات بمر يده كل امرئ مصبح في أهله يعني يأتي عليه الموت صباحا مرقص من بينه والمرق فلسل والموت أدنى من شراك عليه نزدير جب الله چې چانه له سپیاله چانه له بده نشي وړي او بلال اذا اقرا عنه علوم تطبق له تماشوا يا فواقيره خلا له پورته دلې الا له تشعري ارمان کا پوښوم اهل ابي تن ليله ارمان کلش په ډیره کم کې تجدید قوا ابي تن لګي پدا دیواله کې چې چاته رضما ذخر او جلیل دي دا مچي بوټي دي الارزان بیا وارث چې اورات بیا دمه جنې تا ایو حوض دی په مکه کې د بارانو بجنه کېدلې او ما تبقاره شي شانه او تفصیل دا ټول مکه کې تمره واجب کې غریب پړل یا به مکه یې قال اللهم عن شيبة بن ربيعة او عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجنا من غيره وجودا من أرضنا دخل اسمكنا أنا كسبنا أنا وغريب في وقت ما شو مالي إلى أرض الوبال وبعض مكديره ويستلو ثم قال رسول اللهم حبب إلينا المدينة فحبنا مكة أو أشد بل أشد اللهم بارك لنا في زعنا وفي مدنا وسهلنا وانقل حماها إلى الجحفة قالت وقدمنا المدينة أو دا أوبأ أرض الله دمر وباوة إذا تولد مكنا بكزياته وبماري بوي قال فكان بطحان كم قولوا يجري أغيب بيول نحلا ترخيه ما آجرا فليلاقصوك بترخيه براواتي ما الجيجين وبوي تولي نبيا مزيطة كويات فكنا نقول يوصول مخصوص في هذه د کوینو خو هغه ځای کې چې کوم نه کې کویان لګیږي نو مونږ دې مستقل شابه دې اللهم ارزقني حب المدينه شهادة في سبيلك واجعل موتتي في بلد رسولك رجا وتوي جهادا وشهادة غالي او پیغمبر خانم غواړي بیا چې میدان جنگ ته ولې نه دي کو خدای غواړي دلته به مو وشو ما څه شابه دې الکا واجعل موتي بلد رسولك برات اختتام شو ها برات اختتام د کتاب خاتمه تا د موتی کې اشاره هو بس دوسر پسې ترمذی کې کتاب الصوم راوړو